کې دی بازار کې وشوه، بیا په پشت کې وشوه، بیا په لغړی بازار کې وشوه. زمونږ د ټولو تجارتي مراکزو او بازارونو همدا غوښتنه وه چې دا باډر دې موږ ته را کولاو کړی شي. که ناوه پاس دی، که غاښي پاس دی، که لیټی پاس دی، چې څومره د باجوړ باډرې دي، دا غیر قانوني او غیر آئیني مطالبه نه ده. په ټوله دنیا باندې چې موږ نظر واچو، په کوم څومره ملکونه چې دي، په هر ځای کې چې د دوه ملکونو باډر دی، په یو ځای کې باډر بند نشته. څومره چې په دنیا کې ملکونه دي، واحد پاکستان دی، او بیا په پاکستان کې د افغانستان سره چې کومې باډر دي دا بند دي. د ایران سره زموږ باډر دا کولاو دی، د چین سره کولاو دی، د انډیا سره کولاو دی. چونکې انډیا ته زمونږ وخت په وخت باندې دا خلاف مظاهرې کېږي، د کشمیر مظاهرې، یو مظاهره بله مظاهره، چې انډیا زمونږ دشمن دی. او په تېر وخت کې په افغانستان کې حالات دا یادول چې افغانستان کې حالات خراب دي، هلته حکومت دی زمونږ د خوښې حکومت نه دی. اوس خو په افغانستان کې د پاکستان د خوښې حکومت هم هلته راغلی دی، د دوی د طبع حکومت هم هلته راغلی دی. په کار ده چې اوس خو باډر یې هلته را کولاو کړي. هېڅ قسمه بهانه په دې کې اوس لکه پاتې نه ده چې یوه بهانه موږ ته را جوړه کړي. حالات دي که بدامني ده، بدامني صرف د قبایلي اضلاعو پورې ده، صرف د پښتنو علاقو پورې ده. په پنجاب کې هېڅ قسمه بدامني نشته. د انډیا په باډر باندې چې موږ او ته ازلي دشمن وو، ټولې وو. په کال کې 5 مظاهرې د انډیا خلاف کېږي، د باجوړ نه راواله تر واګه باډره پورې، د کشمیر په نوم باندې، په یو نوم باندې، بل نوم باندې، دا زموږ دشمن دی او دا دی او دا دی. دا ورځې په کال کې 5 د هغه خلاف ورځې موږ مناوو. خو د انډیا سره چې څومره باډرې دي هغه هغو ته کولاو دي. د سیکانو دپاره کرتارپور باډر را کولاو دی. په غیر د ویزې نه هغه راپرېږدي، خپل ملک ته راځي، خپل عبادت کوي او بېرته ځي. څنګه چې انقلابي صاحب ویله سلارځی نیم په کونړ کې دی، نیم په باجوړ کې دی. ناوګۍ والا ایسته نیم هلته دی، نیم دلته دی. مامون نیم دلته دی، نیم هلته دی. دلته زمونږ رشتې دي، پلار هلته دی، زوی دلته دی، نیکه هلته دی، نوسی دلته دی، خور دلته ده، مور هلته ده، مور دلته ده، لور هلته ده. رشتې دي زمونږ یو ثقافت دی، یو پښتونولي ده، یو مسلماني ده. اوس که په افغانستان کې کافر اوسېږي یا په باجوړ کې کافر اوسېږي، بیا دې موږ ته وایي بیا ټیک خبره ده، موږ به مطالبه نه کوو د باډرو. یا کو بله داسې یو اهمه مسله وي، حکومت او چې کوم مقتدر ادارې دي د چا په لاس کې چې باډرې دي، موږ مطالبه د صوبایي حکومت نه کوو، موږ مطالبه د مرکزي حکومت نه کوو. نه د صوبایي حکومت څه چې شی شته، نه د مرکزي حکومت څه شته. مطالبه موږ دا خلکو نه کوو چې کوم مقتدرې حلقې دي د چا په لاس کې چې د باډر د کولاوېدو واګې دي، او په کومو بانو باندې چې هغو باډرې بندي کړي دي، موږ د هغو نه دا مطالبه کوو چې برای کرم په دې عوامو باندې، په دې ولس باندې نور رحم وکړئ، ترس پرې وکړئ. غټه مسله په باجوړ کې اوس روانه، هغه د بدامنۍ ده. څومره چې دلته را سیاسي خلک ناست دي، که د 10 کسانو مشري کې 5 کسان به سر لګوري، 10 کسانو به مشري کې 5 کسه به پسې ټوپک به پسې ګرځوي. بې حقه بې ثبوته، نه دښمني شته، نه حق شته، نه بد شته. هېڅ چا بد نه دي کړي. هر سړي ته 3 لیټر ته میلاو دي. هلکه میلاو ده که نه؟ د ټولو مشرانو ته په هفته کې هر سړي ته 3 لیټر میلاوېږي، وایي تا ته خطره ده. ښایي درته نه چې څه خطره ده، څه مسله ده، د چا قتل دې کړی دی، څه ګناه دې کړې ده، دلته یو مرتد شوی، لکه څه مسله ده په اسلام کې چې په کوم شیز باندې، په کوم نوم باندې یا په کومه مسله باندې څوک وژني، دا مسله خو په باجوړ کې زما خیال کنه راځي چې باجوړ کې به کافري یا به مرتدي، ذاتي دښمني به یو سړي به یو سړي نه مړی به یې تکلی، واپس هغه ته ذاتي دښمني ویلی کېږي، دا سړي نه به ځان ساتي. اوس خو دښمن نه دی معلوم. د باجوړ هر مشر ته وایي تا ته ترټ دی، خو د چا خوله خوځي هغه ته ترټ دی، چې کوم ګمنام دی هغه ته ترټ نشته، چې څوک خاموشه دی هغه ته ترټ نشته. ملک ته ترټ دی، سیاسي ته ترټ دی، قومي مشر ته ترټ دی، تاجر برادرۍ مشرانو ته ترټ دی، چې څوک د قوم دپاره لږ خبره کوي خو خاموشه وي، ګمنام وي، د باجوړ نه ووت، هېڅ هم نشته. که خوله دې خوځوله د قوم دپاره دې خبره کوله نو ترټ دی او مسله ده ته. نو اول مسله زموږ د بدامنۍ ده چې دا بدامنۍ زموږ په باجوړ کې ختمه شي، دا ټولې مسلې به حل شي. زموږ جرله د بدامنۍ ده، نو موږ مقتدر حلقو ته سوال کوو
جولۍ وته نیسو چې بس دی دا څومره جنازې دا څومره شهیدان چې مونږ ورکړو دا څومره اینه چې مونږ ورکړه دا زمونږ دپاره ډېره وه نوره زمونږ نه دا شی ښکته ایسته ویسئ که یونیورسټي راځي که کالج راځي که ترقي راځي که خوشحالي راځي نو پنجاب دی که ډز دی که بم دی که دماکه ده که ټارګېټ کلینګ دی که ترټ دی نو قبایل دی او باجوړ د خاطرې شی په ما پسې راوړي د سهولت او د آبادۍ شی په پنجاب پسې وړي نو موږ مقتدر حلقو ته دا سوال کوو چې لږ زموږ سره دا نیم کا دا نیم هغو له ورکړه او د هغو نه دا نیم موږ له راکړه بس ته دا شل کاله دې موږ وځورولو اوس نو په موږ باندې رحم وکړه نور اوس د پنجاب څخه لږه ګزاره وکړه زموږ شی په دې کې وکړه او د هغه شی په هغه کې وکړه پنجاب له چې ته کم کالج ورکې یونیورسټي ورکې روډ ورکې د هغه موږ له نیم راکړه موږ چې کومه دا بدامني دا نیم زموږ نه ویسته پنجاب له ورکړه پنجاب ته او پښتون ته په یو نظر باندې وګوره موږ مقتدر حلقو ته دا سوال کوو جولۍ ورته نیسو زموږ خو نورې څه نشته سیاسي سړی به څه ووایي تقریر به وکړي لاړ به شي ما خو ته وویل چې د 10 کسانو مشري کې 15 کسان به سر له ګوري ټوپکې به پسې ګرځئ دا بدله کوي نو غټه مسله په باجوړ کې د بدامنۍ ده موږ مقتدر حلقو ته دا سوال کوو چې دا د بدامنۍ دا مسله حل شي او د باډر حوالې سره څومره چې د باجوړ باډرې دي که لیټۍ پاس دی که غاښي پاس دی او که نوه پاس دی صرف د نوه پاس دپاره به هم خبره نه کېږي صرف د نوه پاس دپاره هم خبره نه کېږي ګوره په دې باندې زمونږ ګیله شته په دې باندې ګیله زمونږ د ناوګۍ د مشرانو ده ملک صاحب غټه جرګه موږ په انات کلي کې وکړه غټه جرګه موږ په انات کلي کې وکړه بیا چې کله راغلی د غاښي پاس باډر هلته نظر انداز دی خبره ټوله د نوه پاس دپاره کېږي صرف د نوه پاس دپاره به نه کوو د غاښي پاس به هم کوو او د نوه پاس به هم کوو د لیټۍ پاس به هم کوو اکاګه پاس ته روډ نشته خو صرف بیا د دې لپاره نه کوو موږ چې غټه جرګه موږ په لغړۍ کې موکړه په انات کلي کې موکړه د هغه نه پس چې کله پر هغه بازار کې وکړه په پشت کې وشوه کله چې بیا اله په چمرکان کې او په ناوګۍ کې جرګې شوي دي د مامون یو مشر طبقې چا عداوت هلته نه دی ورکړی زمونږ د دې شعر یو مشر طبقې چا عداوت هلته نه دی ورکړی نه کې چا صرف هغه خیپاس یاد کړی مطالبه صرف د نوپاس دپاره را روانه ده نوپاس یوازې نه دی که نوپاس کولاویږي غاښي پاس به موسه کولاویږي غټ آبادي په نوپاس باندې نه پرته هغه په غاښي پاس باندې پرته ده اول د نوپاس دی خو بیا پسې غاښي پاس صبر وکړه صبر وکړه